دا ملک دې دپاره جوړو چې په دې ملک کې به اسلامي نظام وي، په دې ملک کې به د محمد رسول الله هغه شریعت نافذ وي. خو مونږ هغې سره غداري وکړله، مونږ د هغې سیاستدانانو هغې سره غداري وکړله. هغه قائد اعظم چې کومه نظریه د پاره د پاکستان جوړ کړی و، زمونږ د ملک خلکو زمونږ قوم هغې نظریې نه غداري وکړله. نو ځکه نن پریشانیو سره تکالیفو سره مخامخ یو. دې نه مخکې هم داسې اقوام تیر شوي دي چې هغې کله د خپلو نظریاتو نه خلاف کړی ده، نو الله جل جلاله په هغې باندې بیا تکالیف راوستی دي. الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې یوه واقعه بیانوي. الله فرمایي چې یوه کلی و او هغه کلی آمنة مطمئنه، داسې اطمینان والا کلی و، داسې خوشحالوی والا کلی و، داسې نعمتونه به ورته راتللو داسې کلی و. یأتیها رزقها رغدن، هغې طرف ته به الله جل جلاله خپل رزقونه رالیږل، هر وخت تازه تازه خوراکونه به یې رالیږل. نو هغوی نه یو جرم وشو، فکفرت بانعم الله، د هغې د الله د نعمتونو نه انکار وکړلو، کفران نعمت یې وکړلو. فاذاقها الله لباس الخوف والجوع، الله تبارک و تعالی هغې ته د خوف او د لوږې لباس ور واغوستلو. لکه سړي نه دا نن تاسو مونږ کپړې چې اچولي دي، دا کپړې مونږ پورې نښتې دي، لکه څرنګه چې کپړې را پورې سړي پورې نښتې دي، دغسې لوږه ور پورې ونښلوله، دغه رنګې یره ور پورې ونښلوله. نن سیم ټو سیم تاسو ګورئ چې زمونږ قوم څه حالت، لوږه را پورې نښتې ده، یره را پورې نښتې ده. داسې ملک په هغې کې مونږ ماخوستن جمعې ته ډېر خلک نشي تللی، جومات ته تللو کې خطره ده، نه چا سره دشمني شته، نه چا سره کنزل شته، نه چا سره جګړه شته، خو یره ده. نه پرېږدي خلک هلکان له ماښام نه پس د کور نه، میندې پلرونه نه پرېږدي، بچې حالات خراب دي، امن نشته. دا نښتی دی زمونږ پورې دا خوف او بل جوع، لوږه ده، د مهنګایي په شکل کې یو عذاب په مونږ مسلط ته د حکمرانانو له طرف نه، چې که لس کسان هم په کور کې کارونه کوي، په مشکله غریبانان هغه گزاره د کور چلوي، ځکه چې اخراجات یې دومره زیات کړل. نو دا لوږه او خوف دا د هغه کلي چې کوم الله جل جلاله قرآن کې د هغې مثال ورکوي، هغه شان نن په مونږ دا حالت راغلی ده. نو کفران نعمت ډېر بد شیز ده، کفران نعمت نه به ځان ساتئ، د الله د نعمتونو شکر ادا کوئ. الله صحت در کړی ده، الله روغ ځواني در کړی ده، الله بچی در کړي دي، الله کور در کړی ده. الله جل جلاله مونږ ته په قرآن کې وایي چې یاد ساتئ ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. که تاسو زما د دین نه اعراض وکړلو، بیا مو ګوره داسې هم نه ده چې داسې به مو پرېږدم. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، بیا به په تاسو باندې زه دا زندګي تنګه کم، سرګردان او حیرانه به یې. ولې تاسو به د الله د دین نه اعراض کړئ، بغاوت په مو کړئ. مونږ دغه احساس پکار ده چې ګوره زه یو ذمه دار سړی یم، زه الله داسې دنیا ته بې مقصده څارویانو په شان نیم را لېږلی، او نه هغه بې مقصده دي، هغې خپل ذمه داري ده شته، او هغه ذمه داري څه شی ده؟
چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمای ما ندی پیدا کړی جنات او انسانان مگر دې د پاره مې پیدا کړی دي چې هغه زما عبادت وکړي. نو تاسو او مونږ به هم دا کوو چې دغه سوچ وکړو. احساس پکار ده، احساس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گورا امیر المومنین دا پسمر لوی وطن باندې دا هغه امارت تا 22 लाख مربع میل 14 लाख مربع میل باندې هغه حکمرانی کوي. خو هغه سره بیا هم دا احساس تا چې کله مدینه منوره په دې کلی کې په دې کوڅه کې یو خار کې یو معصوم هم وګه ودشي نو الله به عمر نه تپوس کوي. او ګرځېدلو چې یو معصوم جړا आवाज راغی مور و د کولو د پيو نه پرې کړو ځکه چې هغه زمانہ کې با چې د پيو ټیم به 2 کال پوره شو نو بیا به هغه معصوم د پاره وظیفه رسول الله نو هغه مورې قبل از وخت هغه معصوم د پيو نه مړ کړلو دې لپاره چې وظیفه ورته جاری شي. حضرت عمر سے اډر وکړلو چې بس نن نه پس پیدائش سره به وظیفه ورته جاری کېږي معصوم ته چې بیا څوک داسې ګډوډونه کی. نو دا خو ګوره دې ته وایي احساس او خبره دا کوي چې الله به د عمر نه تپوس کوي. اوس خو زمونږ احساس ختم شوی ده، حکمرانانو احساس هم ختم ده او د قوم احساس هم ختم ده. قوم بې حصه شوی ده، دا اډوس احساس نشته چې زمونږ څه ذمه داري ده او حکمرانان هم دغه شان دي چې هغه چې قوم سره څه کېږي د قوم نه هم نه یېرېږي او نه د الله نه خو خود نه یېرېږي. د الله یره خو د دې خلکو نشته خو قوم نه هم نه یېرېږي ځکه چې دا قوم هم ورته معلوم دی چې دغه څومره دین سره مینې کوونکی قوم ده. هغه چې کله الیکشن راشي بیا پته ولګي نو د ما محترم ورونو احساس پکار ده چې احساس ته پیدا شو کامیاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام چې کله جنت را الله را او باسلو نو الله جل جلاله ورته فرمایي چې آدم ته ولې له جنت را ووتلې تا خو جرم وکړو دی ور سره صفائی وکالت نه کوي چې یا الله خدا خود ستا حکم وو دستا په حکم را ووتلم د فورن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس سلندر تسلیم شو. نو هغه احساس د غلطۍ یا اقرار د غلطۍ ربنا ظلمنا انفسنا نو هغه اجر الله سور کړو. مسجود الملائکه وګرځولو گارد اف آنر ورته پیش کړو فرشتو ټوله دنیا فرشتو ته الله حکم وکړو چراشه حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه. مسجود الملائکه وګرځولو الله جل جلاله په دغه خبره باندې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نو تمام محترم ورونو احساس پکار ده، احساس چې احساس چا کې پیدا شو نو هغه کامیاب ده. چې زه مجال زما څه شي چې زه د الله د دین نه بغاوت کوم زه یم څه شی